زما ذهن ته یو آیډیا راغله، ما وی چې زه یو خپل انډسټري شروع کړم او یو ون سټاپ شاپ جوړ کړم خلکو اسانۍ دپاره چې هغې کې هغوی ته هر قسم پروډکټس هم ملاویږي او سروسز هم ملاویږي د هغوی په ډور سټیپ. بل مسله دا وه چې خلکو به ویل چې دلته کې سړي کارخانې نشي چلولی، تاسو یو زنانه به څنګه چلوئ، لکه ډېر مشکل دی او ته به یوازې څنګه ځې، ډیلینګ به څنګه کې. زما نیم افشان دی، زه صوابي سره تعلق لرم. ما خپل ایجوکیشن BBA کړی دی او ماسټرس ان پروجیکټ مینجمنټ مې کړی دی اسلام آباد نه. زما بزنس سره لګاو وړوکوالي نه، ډیزایننګ سره مې ډېر زیات شوق و. ډریس ډیزایننګ به مې کور کې کولو، کپړې مپړې داسې خپل ډیزاین کې به مې جوړولې او اکثر د خلکو به خوښېدې. نو زما کزنس دی به اکثر دا ما سره مذاق گپ کې ویل چې ته افشان به بوتیک وي او زما آلریډي یو مایند سیټ و ته بوتیک. نو چې مارکیټ ته راووتم دلته پېښور مارکیټ کې زما فرست ایکسپیرینس و، لړم پریس مارکیټ له، نو هلته کې لږ ماحول او دغه چې دی نو انوایرمنټ هغه فرینډلي نو زنانو دپاره. نو ما ته داسې فیل شو چې لکه دلته به نورې هم زنانه وي چې کوم کور نه کاروبارونه کوي یا چېرته کور نه د هغوی څه ضرورت وي، پیکیجنګ یا څه ډیزایننګ داسې ضرورت وي، ځکه چې نن سبا ډیجیټل دور دی نو ګرافیک ډیزایننګ نه بغیر د هېچا کار هم نه چلي. نو زما ذهن ته یو آیډیا راغله، ما وی چې زه یو خپل انډسټري شروع کړم او یو ون سټاپ شاپ جوړ کړم خلکو اسانۍ دپاره چې هغوی کې هغوی ته هر قسم پروډکټس هم ملاویږي او سروسز هم ملاویږي د هغوی په ډور سټیپ. بزنس مې چې سټارټ کولو نو ټول نه غټه مسله خو اول د فاینانسز وله پکار وي. ما سره فاینانسز چونکې آلریډي ګولډ پروت نو زه لږ کانفیډنټ وم. ما وی صرف فیملی لږ کنوینس کول دي، هغوی لږ اعتماد کې اخیستل دي. نو ما فیملی ته وویل چې زما فاینانشل هیلپ نه دی پکار، ما ته صرف تاسو مورل سپورټ راکوئ او چې زه سټارټ واخلم او هغوی له خپله هم پته وه، ځکه چې چونکې زه وړوکوالي نه ډېر هارډ ورکینګ وم، سټډیز حوالې کې همیشه ټاپر وم کلاس. نو زما فادر به ویل چې دا به ډېر غټ پوزیشن له ځي. نو هغوی آلریډي هغوی له پته وه چې هارډ ورکینګ ده او دا به یې وکړي. نو هغوی ما له سپورټ راکړه. زما ته پیرنټس ټول نه غټ سپورټ ما سره دی او بیا زما ته هسبینډ سپورټ دی. خو چې زه مارکیټ ته رالم، مارکیټ کې به ما ته سپلایرز ټول لکه اکثر چې کسټمرز به وو سپلایرز به وو، نو هغوی به لږ حیران شو. یو خو چې وبې کتل دا ډېر ینګ ده، دې سره نالج نشته، دې سره ایکسپرټیز نشته، بل ډېر ټیکنیکل فیلډ دی، دلته مشینري حوالې سره لکه ما سره هېڅ نالج هم نو. نو چې ما سټارټ واغسته نو اول خو ټول نه مسله ایکسپرټ او سکل لیبر کتل، هغه هم یو چیلنج و. خو هغه به ټایم ایکسپیرینس سره مسله حل شوه او اوس دونه پوه شوم لکه ما له پته چې کوم ځای نه ما ته کم کس ملاویږي. بل مسله دا وه چې خلکو به ویل چې دلته کې سړي کارخانې نشي چلولی، تاسو یو زنانه به څنګه چلوئ، لکه ډېر مشکل دی او ته به یوازې څنګه ځې، ډیلینګ به څنګه کې. خو چې هغوی زه ولیدم ما سسټین کو، کووډ هم رالو، کووډ نه پس هم زه هم هغه ځای ناسته یم او هغوی وکتل چې دی خو ډېر زیات ګروت وکړو او ما نور مشینري هم ایډوانسمنټ وکړو. نو هم هغه خلک اوس ما سپورټ کوي نه او ډېر داد راکوي او ما ته وایي چې تاسو یو رول ماډل جوړ شوئ زموږ کور کې زنانو دپاره، نورو زنانو دپاره، او دا ډېر ښه خبره ده. ما سټارټ ورکوټ یې اغوستی او کاټن مینوفیکچر نه موږ به کاټن دا باکسز وي 3 پلای 5 پلای 7 پلای دا به جوړول، بیا ایکسپورټ کوالټي پروډکټس ته ان شوم. نو افغانستان ته به هم ایکسپورټس کول، لږ امپروو کړل خپل پروډکټس. بیا مې ورسره پرنټینګ پریس ولګولو او سټیپ بای سټیپ یو سیز مې اډ کولو. ګرافیک ډیزایننګ مې خپل ګرافیک ډیزاینرز مې کېنول او بیا ورسره ډیلیوري سروس مې هم امپروو کړو. اوس ډور سټیپ ډیلیوري هم کوو خپل کسټمرز ته. شروع کې به لږ مشکل و چې ان شوم بزنس ته، ځکه چې ته بزنس انډرسټینډینګ نو ته پروسس انډرسټینډینګ نو دې ته هم ټایم ورکول ډېر ضروري و، ځان پوهول ډېر ضروري و. هلته کې ماشومانو ته هم هغوی هم ډېر ورکوټ یو نو هغوی ته هم ټایم ورکول ډېر ضروري و او مطلب نور هم کور له هم ټایم ورکولي. نو خو زما ټول نه غټ سپورټ زما مدر ما ته راکړی دی چې ماشومان به زه هغه ټینشن به زما نو لږ ډېر ډے ټایم کې به هغوی زما مدر سره او بیا به ایوننګ کې چې کوم دی نو ما بس 9 to 5 په آفس ټایمینګ سو او آفټر 5 ما ټوټلی ماشومانو دپاره ټایم ورکوو. ویکینډ خو زما سیم فیملی سره وي. ټول نه مخکې خو اول ځان کې بیلیف پکار دی چې ستاسو په خپل ځان باندې اعتماد وي نو تاسو هر څه کوی شئ، ځکه چې خلک خو به تاسو ته هر قسم خبرې کوي او ما ته هم خلکو به کولي، اوس هم راته خبرې وکړي. خو د هغې مطلب دا نه دی چې زه د خلکو خبرو کې راشم او زه خپل هغه ګولز او خپل ویژن او خپل ډریمز پرېږدم. تاسو هغه څه وایي ډریم بیګ، چې یو تاسو سره ډریم وي خپل او بیا تاسو په خپل باندې اعتماد وي او بل ورسره نیټورکینګ ډېر زیات ضروری دی چې تاسو ځان له خپله انټرنیشنل نیشنلي ایکسپوژر کې ځان ان کوئ.
نو چې څومره تاسو سیزونه لرن کوئ نو تاسو به خپل سیلف ګرومینګ هم کیږي او تاسو به ورسره بزنس هم ښه کیږي. او بل ایجوکیشن ډیر ضروری دی. ایجوکیشن یو بنیاد دی ته هر بزنس. نو هغه تاسو پروفیشنلی ډیر مخکې بوتلی شي او ډیر ښه طریقې سره یې بوتلی شي. یو ان ایجوکیټډ او یو ایجوکیټډ بزنسمین او بزنس وومن کې ډیر غټ فرق وي. او بل ډیجیټل دور دی نو بغیر د ایجوکیشن نه تاسو ته نشته پته چې تاسو به خپل ځان څنګه مارکیټ ټرند سره اپډیټ ساتئ. نو زما په خیال چې خپل ایجوکیشن باندې فوکس اول پکار دی او بیا چې کله بزنس مایند سیټ کې وي او په خپل ګولز باندې فوکس شي او هارد ورک ډیر ضروری دی چې خپل هارد ورک وکړئ 1 year 2 year وکړئ نو آی تھنک یو کین بی سکسسفل.